بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الآتية. خجید دریم باب دے پدې کې بیان د شهادت دے. اول فصل کی حکم د شهادت، محل وجوب ادائی شهادت، نصاب شهادت دا بیان شویو، او دویم فصل کی کیفیت ادائی شهادت بیان شو. د دریم فصل کې راته د شهادت شرایط بیانوي. شهادت ال مقبول له چې دا شرایط موجود شي، او دا شرایط چې دي تقریبا هم هغه شرایط دي کوم چې داوا کیو. نو کله چې د کوم شرط د نه موجودوالي په وجه داوا نسی کیږي، نو همدغه شرط د نه موجودوالي په وجه به شهادت هم نسی کیږي. تاسو به اندازه ولګي وګورئ. وته في بيان شروط الشهادة الآتية. الشرط الأول والثاني. أول ودوم شرط حقوق الناس کی کڅوک گواہی ورکي غیر پارا سبق دعوه شرط ده، یعنی شهادت دا فرع ده د پارا د دعوی. اول با حقوق الناس کی یو کس په بل دعوه کوي، هغه نه پس به گواهان گواہی ورکي، ترڅو چې دعوه نه شي گواهان گواہی نشي ورکولی. دا خبر ده چا ده؟ حقوق الناس ته. فيشترط سبق الدعوة في الشهادة بحقوق الناس. دویم کله چې شهادت داسې شهادت چې هغه خلاف المحسوس التمو کنه دعوه کې خیلمی خلاف المحسوس دعوه چې وا هغه بلا تسمعوا ونه باوریدل کېدله، غیر مقبوله وا. دلته وی شهادت کې خلاف المحسوس وی اعتبار به ورلنوي، لکه گواهان گواہی ورکړي دی او کس په مرګ باندې حالانکه هغه موجود دی، ښکاری ګرځي را ګرځي. گواهان گواہی ورکړي د یو آبادی په ورانوالي باندې چې هغه پلان کې ورانه کړی ده، حالانکه آبادی قائم وي. نو کله چې د محسوس مخالف شهادت وي، دی شهادت له اعتبار نوي. وته وګورئ. دویم شرط لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس. مثلا اذا أقيمت على موت من، گواهان قائم شي په موت داغه چا باندې حیاته مشاهده چې داغه حیات بالکل مشاهده، او على خراب دار عمارته مشاهد چې داغه عمارت بالکل مشاهدون لیکل کنه مشاهدتون، او کنه عمارت داغه مشاهده وی خدي فلا تقبل وقس على ذلك. چې کوم ټکی ما دلته کم زیات ویل نو تاسو وی خجی دغه کی خجی. الشرط الثالث والرابع. دریم او څلورم شرط داوا کې مونږ ویلو چې خلاف التواتر داوا چې دا کنه اوبه نه قبلي کی. خیالم دې لکه یو سړی وي امریکا نشته په دې داوا کوي بالفرض، نو خو تواتر نه ثابت درجه دی. همدغه شان گواهان چې دی شهادت نام کې خلاف تواتر، نو هغه له اعتبار نه وي. یو شی تواتر سره ثابت وي او گواهان وي نشته دی، نه گواهی به نه قبلو. لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر. دا دریم شرط شو. څلورم شرط دا دی مولوی صاحب چې شهادت به په نفع باندې نه. دا مخکې مون قدرت کې ویلو شهادت چې دا د حق د ثابتولو د پاره وي، اظهار حق به کی وي، ثبوت حق به کی وي، او د حق د نفع لپاره هغه کې دا هغه کې شهادت چې هغه صحیح نه دی. البته بعضی صورتونو کې شهادت گواہی په نفع باندې هم صحیح ده. وایي ته وګورئ. انما جعلت البينة مشروعة. بینه ګرځول شوی ده مشروع لاظهار الحق د پاره، اثبات حق د پاره. فلا تقبل في النفي الصرف. خالص نفي کی شهادت بنا قبليږي. مثلا فلان ما فعل هذا الامر، فلان کی دا کار نه دی کړي، په دې گواہی ورکول صحیح نه دي. لکه دا څه په دره کې شي کړي. او هذا الشيء ليس لفلان، دا صحیح نه ده، نفي معنی ده. یا فلان کې چې دی ليس بمديون لفلان، دا یو صورت کې شهادت صحیح نه ده. البته
که بینه د نفي متواترې به به قبلیږي. شهادت په نفي معنی متواتري. مثلا یو سړی وایي توجه جي مثلا زوی ما دی یوسف لقرض ورکړی دی په 28 تاریخ دسمبر باندې 9 بجې په شوبه بازار دارالافتا کې د سیمې ویل قاضي صاحب راځه وعلیکم السلام. ازوسته قبل قوسم غاړم به در کومه دې مانی کېنه ورخله ورک ډډه ودی تاسو لغه کې دی حجي نو به ووري منګ ویل شهادت بالنفي چې دی غیر اعتبار نشته. البته که نفي تواتر سره نفي ثابت او به ول اعتبار وی دی کې به شهادت قبليږي. یې سب باندې ما دا وکړه چې مثلا 28 تاریخ باندې 9 بجې دارالافتا شوبه بازار کې د 1000 روپۍ قرض ورکړي دي. یې سب وایي چې نه دی راکړي راته قرض خیرم دی نو په دې دا الټه کوي دا وخه یې سب وایي ماته قرض نه دی راکړی دا داوا کوي په دې معنی دا ګواهان راولي نو ګواهان په نه به غونې دي سي بلکې خبره به پوره ونه شوله. زه داوا کوم چې دله ما قرض ورکړی د سی ویم یې سب داوا وکي الټا چې زه په 9 بجې 28 تاریخ دارالافتا شوبه بازار کې نومه موجود نو مزه خو بنډي کیو ما بدغه ټیم باندې په دې کې ګواهان راشي او جی دا په پیښور کې شوبه بازار کې نو موجود پنډي کې و دلته شهادت په نفي معنی دی چې دا په پیښور کې نو موجود خدا نه فدا تواتر نه ثابت ده ځکه چې کله معلومه شوله ډیرو کسانو نه چې دا په پنډي کې خپل دا ثابت شوله چې پیښور کې نو چې نو دا داوز ما چې ما ولا قرض پیسې ورکړي دا غلطه شوله خیرم دی کنه دا کومه ما غي سره ولګو دي دریم شرط سره چې کله شهادت د تواتر خلاف نه به قبليږي ام صحیح ده. ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة. مثلا لو ادعى أحد بأني أقرضت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا من الدراهم وأثبت المدعى عليه أنت يسب ثابت کی بالتواتر سره چې انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل زخو په وخت مذکور کې بدغه محل کې نو بل في محل آخر لا تسمو دعوى المدعي وس بدعوى د مدعي نه قبليږي او د مدعي علیکم گواهان دی په دې خبره چې هغه ځای کې زن نومه دا به قبول شي. حجي شرط خامس وقت یو تدام من قدري کې ویلو شهادت چې گواهان گواہی چې ورکوي نو په دې گواهی کې با هغه تنف نه حاصلېږي. موږ ویلو کنه قاعده په شکل کې ویلو چې کله شهادت کې گواهان ہوتا نفع ونو به بعد تهمت په بنا باندې گواہی دا نه قبلېږي. یا ایزان نه دفع مضرت کولو جلب منفعت گواهان ہوتا یا دفع مضرت د گواهانو نه په دې صورت کې به د گواهانو گواہی نه قبلېږي. دا د پلار گواہی چې زوی نه قبلېږي التم منفعت راځي ځکه زوی تنف پلار تنفي دغه شان د زوی گواہی چې پلار نه قبلېږي به الفاظ دیگر د اصول گواہی چې د فروع لره او د فروع گواہی اصول لره دغه شان د خځې او خاوند یو بل لره گواہی دغه شان د دوه شریکانو په شریک مال کې یو بل لره گواہی دغه شان د اجری خاص گواہی چې خپل مستاجر د پاره بده کې جلب منفعت وی ځکه نه قبلېږي او توګه کې دی. یشترط من کتاب کې یکون لیکل نو شرعي مجله کې ور سره لا شتره استاد هغه کې مشتره یشترط الله يكون في شهادتي داعية دفع المضرة أو جلب المنفعة وعلى هذا لا تقبل شهادة الأصل للفرع فلان نكا دابا دزوين وسيدة بانا قبليك وبالعكس هم وإن على الأصل مرب سي ورزا نكا در نكا وإن سفل الفرع وسيكل وسي بس ورزا وكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأحد الشريكين للآخر
وكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما شریکانو کې یو بل لګوي نه قبلي کې صرف شرکت په معاملې کې دا من قدرت کې ویلو دین علاوه په نور حقوق کې یو بل لګوي گواہی قبلي کې ځکه څنګه پکې ناراضي وكذا شهادة الخادم المتعيش بنفقة مولاه له وليس خادم دې او د مولا په نفقې باندې ژوند تیری دغه مولا د پر گواہی ورکې ټیک نه ده ولی د ته نه فرازي کنه کاغه تډیر مال راشي نه باندې بخرچ ډیر کوي وكذا شهادة الخادم المتعيش بنفقة مولاه چې متعيش ژوند تیری په نفقې د مولا باندې نو شهادت به نه قبلي کی چا د پاره له د مولا د پاره ولجير الخاص چې د گواہی باندې قبلي کی مستاجر د پاره دغه شان دو ملګری چې دي په داسې انداز کې چې یو بل مال بغیر د اجازه تخوري او بل ته مکمل اجازه ور کړی نو دا هم د شي وي شریکان دي کې هم د یو کس گواہی بل لپاره نه قبليږي خو هم تور باندې د مرګرتوب نه ښه چې یو کس بل ته خپل مال کې تصرف مکمل حق ور کړی داسې نه لہذا عام تور باندې کوم ملګری دا ټول منګ ملګری یو بل گواہی قبليږي والصديق لصديقه اذا كان بحيث يتصرف احدهما في مال الاخر في مال الاخر والا فلا كتصرف نکي به د سندا ولا تقبل شهاده الاخرس والاعمى د ګونګ او د اړون گواہی نه قبليږي ښا ګونګ چې سبا ویل نه شي اړون چې مشاهده نشي کولای اعلان کې گواہی د پر خو مشاهده شرط ده یې نه به البه گواہی ورکي شرط سادس شپږم شرطدار شهادت د قبلېدو لپاره چې یو کس به مدعي او گواه نشي جوړېدلی داوم کوي گواہی عمر کوي دا نشي کېدلی مثلا زه د عمران وکیل یم عدالت کې دعوه زه واچوم او به ماته قاضي وایي چې ګواهان راوله نو یو ګواه بلي یو پکې خپله زه شمه نو یو طرف ته وکیل یم دعوه مې مچولې ده بیا پکې ګواه هم جوړېږي دا نه قبلېږي یو کس مدعي او ګواه همدغه شان د ماشوم دپاره یو وصي دی ماشوم دپاره دعوه واچي عدالت کې بیا ګواهان چې ته طلب کی نو خپل پکې گواہی ورکړي دا گواہی به نه قبليږي دا قاعده شول شپږم شرط شولو ليس لاحد يكون شاهدا او مدعيا وعلى هذا لا تصح شهاده الوكيل لليتيم والوكيل للموكل الشرط السابع وهم نمبر شرط توجه جی دا من قدرت کې ویلو شهادت د بر شرط دا دی چې بخفل فعل باندې بس گواہی نه ورکړي شهادت با علی فعل نفسه نوی خپل مثالونه راځي مثلا دی عمران ما ته ویل چې مال بازار کې کتاب والا زی وکیل جوړ کړم ما ولا کتاب بازار کې واخستو ورسېدی به اوس کتاب د بل چا قبضه کړي د عمران په داوه کې دغه کتاب باندې کتاب زما دی او ای ګوان را ولا نو ما ولا ګوا بوزي او زه ما چاو دا کتاب د دې ما ولا خسته دی نو ګره بخفل فعل معنی ها ک نفس دسی توجه جی کنه چې د سیم دا کتاب ته خو ټیک ده خپل فعل معنی گواہی ورکوم هغه وای چې مال دا خسته لري ما ولا خسته بده گواہی ورکوم خپل فعل باندې گواہی ورکول صحیح نه دی پوه شولې په همدغه شان دلال دی چاله څه خسته دلال او وکیل کې هم تور معنی خلق فرق کیم نو کوي دا فرق کوي چې وکیل هغه کستوي چې هغه عمومي تور باندې په پیسو باندې کار نه کوي مفتو کې کوي او دلال هغه ته وي چې خلکو لکار کوي پیسو باندې کې بهرحال که وکیل پیسې لیم دلال سمسار ته جوړیږي که دلال نالیم وکیلی پوه شولې په دې باندې نو که دلال گواہی ورکوي دغه مسله ده او دغه شان سکاک څوک چې په دستاویز نویس چې ورته ویلی کېږي څوک چې څه ته سټامپ پیپر یې لیکي که نه نو سټامپ نویس دا کس چې ده په دې خپل فعل په خپل لیکلو گواہی ورکوي د گواہی به نه قبلېږي پوه شولې په بهرحال دا قاعده د گواهی ورای چې شهادت چې علی فعل نفسه غیر مقبول وي ولا يعتبر شهادة الرجل على فعل نفسه فعلى هذا لا تصح شهادة الوكلاء دې نه قبلېږي دغه شان دلالینو دغه شان سکاکین وكذلك شهادة شخص بفعل او وقت صدر منه شهادت د یو کس خپل فعل باندې یا یو وخت باندې چې هم د دنه صادر شوی خدا ټکي بس شاته وای اذا صرحوا
امام القاضي د قاضي په مخامخ تسلیم وکي د سیمه کړي دی اله بنه قبليږي وخت موږ ویل کړه او که تسلیم ونه کی صرف وای چې الکه دا شی چې د عمران دی صرف دومره ویم بس دا وਹੀ به قبليږي واذا لم يصرحوا قبلت شهادتهم كما لو شهد الوكيل بالنكاح انها امراته ولم يزد على ذلك دې پر خپل مثال ورکړي یو سیدی عمران چې د نصیر چا سره نکاح کړی دا اوس دل د بار دا سرم ډیره ده مې سه به در بار چې بس خالی اسی مثالونه کې نکاح یاد کو دی ودونه نه دي کړی په څه خبدي نو اسی مثالونه کې خوشحالي کی ها یو جنې واده مانی داوا کړی د مې سه چې دا زما خزه ده هغه نه ملي چې ورک شهر کدي ځان ته دی ګوره ماته وګوره مې سه دې ما کې څه چلی ته لګره ته سيو ګوره ځان ته خپل څنګه ګورم تر ته وګوره زستا خاون نشم جوړېدل ورحال گواهان راواله گواهان کې ما او عمران ملي سي کې را وسول چې مونږه گواهانی توجه جی نو کدلته خبره مې پوره ونه کړله د مې سبل د جنې سره نکاح تړلې د عمران ده انده پکې وکیل جوړ شوی دا د مې سب د طرفه ایجاب او قبول کې وکیلو نه مې سب باغې دا وکړه زما خزره قاضي وای گواهان راول یو د عمران را وستل یو زرا وستل نو کدا باقاعده د عقد اقرار د عقد تذکره مو کې چې زه وکیل جوړ شوم ما ول نکاح تړلې ده د ایجاب او قبول د در بار ما کړی دی نو به د گواهی نه قبليږي ځکه عقد دی عقد نه علاوه ګوان پکاري خلم دی او کدا تذکره ونه کی صرف وای چاو جی پلان کې د خزر به یو زګوا شو یو غ شو به ټیک ده تصریح ونه کړه لگا وګورئ وکذالک کمره کما لو شهد الوکیل بالنکاح سوي انها امراته پلان کې زما خزدا ولم يزيد على ذلك بفعل ميل وسرونه وي وكذلك شهادة حاكم من بلدة على الحكم الصادر منه قبل العزل وليس یو قاضي دی یو فیصله کړی د حکم جاری کړی دی تعزل مخکې اوس یو کس دا کوم فیصله چې د کړی دا د دې مبارک یو کس داوا کوي بلې نه مني عمدا قاضي پکې گواه جوړېدل شي کنه و یو دا جوړېدل شي رنګ کې نه صادر شوی دی خو تصریح باندې کوي ګوره دا ما کړی د سی باندې وي کې دا ویل نو به نه صحیح ورسېدلې به نو وكذلك شهادة حاكم من بلدة على الحكم الصادر منه باغه حکم باندې فیصله کوي چې عمدنه صادر شوی دی قبل العزل ته صادر شوی دی واما اذا شهد على اقرار من اقر في حضوره قبل العزل دا شاهد حاکم من بلدة على الحكم الصادر منه خبر من دو صورت ویل کا تصریح وکړه نه به قبليږي او کني وکړي قبليږي به دا خبر هم دغه معنی ختم شوله اوس یو حاکم یو قاضي په دې شهادت ورکړي چې پلان کې زما په مجلس کې اقرار کړو د دې خبرې ته دې گواہی ورکړي به صحیح ده دا خو نه به فعل نفسي ده او نه پاغه عقد باندې کوم چې د صادر شوی دی راسي اگر کا وخت دا قاضي وو واما اذا شهد على اقرار من اقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته خجی مجلد کی دی 301 صفحه لیکل زمون مجلد کی 5 نمبر جلد صفحه نمبر 280 معنی را قصی دی اشرط الثامن واتم نمبر شرط وليس ابد شاهد او مشهود علیه ترمنز با عداوت نوی دا من قدرت په شرایط کې ویلیو دا څوک چې د چا خلاف گواہی ورکي هغه سره به دشمنی نه که دشمنی نه به کې تهمت راځي چې دا بڑا خپل وباسي یشترط الله يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوه دنیویه الګ دنیوی عداوت هم نه بیجنوي دا عرف سره بیجندل کیږي سیاسی مخالف به لسی صاحب دي وتعرف العداوه الدنيويه بالعرف شرع مجلد صفحه نمبر 201 اویا جلد نمبر 5 الشرط التاسع 129 ماده ويشترط لصحة الشهادة عدم الاختلاف بينهما وكذا بينهما وبين الدعوة وليس شرط دا دي چې دواړو ګواهانو خپل منځ کې به اختلاف نه وي دا ټولې قدرت خبرې دي کنه همدغه شان د دعوی د مدعی د دعوی او د ګواهانو د گواهی منځ کې به هم اختلاف
نبي اسانه خبرات ويشترط لصحة الشهادة عدم الاختلاف بينهما وكذا بينهما وبين الدعوة وإلا فلا تقبل. بس یې کوي غریب صاحب راغلی دی